أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خاص الله تبارک په خلقو حج د بیت چا چې طاقت یې هغې ته د لارې من کفر او چا چې کفر وکړو پس کنه الله ته غني د مخلوقات نه ترکیب خدا دے حج البیت یا حج البیت دو قرات دی مبتدا مؤخرا اللہ علی الناس دا خبر متعلق دا خبر مقدم للہ علی الناس دے متعلق سره جار موجود دا دواړه متعلق دي استقر مقدر سره دواړه یو شي سره استقر استقر لهم عليهم استقر له عليهم فرض الحج فريضة حج حج البيت ده وحج البيت وحج البيت كوفي غير أبي بكر وص حج کی فرق کی حج دا اسم ده او فتح سر حج مصدر حج حج کول او حج دار دی مخصوص افعال نوم ده چا ویلی چې دا دوړه مصدر دي او دوه لغت لري په مصدر کې حج نو مصدر حج لغتان فی مصدر حج مصدر د حج من استطاع دی ترکیب کوي دا موضع محل د جر کې دی په دې بنیاد چې دا بدل لباس دی د کل نه یعنی ناس لله علی الناس الناس ته بدل دی نو الناس کو عموم دی افراد په ډیر دي غریبان او مالدار دواړه من استطاع علیه سبیل دا پکې بدل لباس شو من استطاع علیه سبیل دا وسو کی نبی علیہ السلام نے تفسیر کړی دی بذات الله توخی توشی طاقتی او سورلی طاقت سفر الیه کی ضمیر چاته راځي دی کې دوه احتمال دي الیه للبیت او للحج سبیل ستوي كل مأتن الى الشيء فهو سبيل اليه هر یو مأتا ضرب ورتک دا غشیت سبیل لار د ورتک ولما نزل قوله تعالى الله على الناس حج البيت دا آیت چې کله نازل شو دا ټوکړه نبی علیہ السلام ټول ادیانو ځان جمع کړو بس افراد مسلمانانو افراد ټول او نور افراد یهود و سافرات اسوارا و سافرات او سابین و سافرات مشرکین عرب سافرات داسې مختلف منل والا چلته وو ټول را جمع کړه ټول ته خطاب وکړو او وجه دا وه چې علی الناس عام راغلی علی المؤمنین نه دی ویلی علی الناس ویلی پیغمبر د نصوصو په حدودو باندې او د هغې په انباعاتو ښه پوهېږي ټول را جمع نو ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون وكفرت به 5 ملل قالوا لا نؤمن به ولا نصلي إليه نو دا غمنو نو ته مسکو دا کاویت نه حج کو نازل شو من کفر جهد فرضیت الحج کفر دا کفر کی دو توجیه کوي یا خور دین مراد دی کفر اکبر نو بیا دلته مخصوص کفر مراد دی کفر اکبر یعنی انکار کوي فرضیت حج ابن عباس قول له حسن بصری عطا دا بل توجیه په کتاب محتمل شي کفر کی دلته کفر دونه کفر مرادی یعنی کفران
غټ کفر نه مراد يكون من الكفران اي من لم يشكر ما انعمت عليه من صحة الجسم وسعة الرزق ولم يحج الله صحت جسم ورکړي مالداري ورکړي نو حج منی خو نه کو نو دا کفران شو کفران ان الله غني عن العالمين مستغني تدوينا اور دوی طاعت عالمین اور عالمین طاعت پدی آیت کې وایي یا قسمونه دي تاکیدات او تشدیدات او حج مبارک حج مبارک ډېر تاکیدات تشدیدات ورته پدی آیت کې یو بګی دا دی اللام وعلا لام راغلی او علا راغلی علا دا د لزوم د پر رضی او لام استحقاق ته پر رضی اختصاص و استحقاق ته پر نو یو دا شو انه حق واجب لله في رقاب الناس نو دا د لام معنی حق واجب لله د لام معنی او في رقاب الناس ته د علا معنی ومنها الابدال بل پکې تاکید تشدید کې ابدال له ګوره من استطاع علیه سبیل ته بدل واقع شوی نو په خلکو باندې دی مخکې ذکر شو په خلکو بیا یې په چا دی من استطاع علیه سبیل نو خبره چې غزل ذکر شي تکرار پکې راشي زیاته موقع دی ففي تثنیة المراد دې کې ډبل ذکر کول د مراد دی او تقریر دی تقریر او تثنیه مطلب دی نو دا راغ پکې بل دا چې ګوره د ابدال کې دا خبره ده ولأن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين تثنية المراد نه علاوه دام دا چې والإبهام شي یا تفصیل راشي والإجمال شي باندې کې ایراد دی یو شی د پاره غشې د پاره په صورتين مختلفتين په دوه مختلفو صورتونو کې دا بل تشدید تاکید دو تعبیرات تو په دو صورت سے پیش بل پکې د تاکید او تشدید قوله من کفر مکان من لم يحج په من کفر او مراد ته کې من لم يحج ده او من لم يحج یا به طور انکار دی یا به طور ترک ترس شي دي خو داغي په ځای کفر ویلې تغلیدا علی تارک الحج من کفر وي په ځای لم يحج تغلیظ مقصود دی بتارکی نه بل پدې کې ذکر الاستغراء دی ګوره الله تعالی غنی د مخلوقات نه دا غټ دلیل دی الله د غصه مقت غصه الله او خفقان د الله تعالی خپل استغناء اظهار وکړو نو د الله مقت او سخط اظهار بل دا دی من قول تعالی العالمین یعنی وأن لم يقول عنه من كفر ان الله غني عنه نه دی ویلې ان العالمین ویلې دې کې بل مبالغه بل تاکید وي ان العالمین نه ویل عنه او هغه چې په دې کې دلالت استغنا نه برهان نو یو دا تاکید شو چې ان العالمین یواز ردرن ټول عالم نه الله تعالی مستغنی دی ټول عالم نه مستغنی دی نو دې به کې راغی تاکید زیات وما فيه آج بدي ان العالمين کې دلالت استغنا عنه ببرهان دغه نکون کې راځي نه برهان سره یعنی ان عالمین چې وي وزیر عنه نو الله دې واضح کړ په دلیل سره چې دې الله تعالی مستغنی نه ده دلیل سره ځکه چې الله تعالی مستغنی ټول مخلوقات نه دې داخل دا عالمین نه برهان پیسې تو لانه دا برهانیت حیثیت وضاحت کی لانه اذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محاله دغي من ترك الحج شامل شو استغناء خامخه ولانه الاستغناء الكامل بل دا په استغناء العالمين چې ویني په استغناء کامل دلالت کوي فكان ادل على عدم السخط الذي وقع عبارة عنه دا ډېر دلالت په موټوالي سخط هغه چې دا لفظ ته عبارت واقع شو یعنی درس کا مقصود قل یا اهل الكتاب لما تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون
والله ترکیب کې صبر او دا حال دی ترکیب کې څه دی دا حال دار ان شاء الله حاضر ناظر او د آیت مراد څه دی مقصود پکې څه دی وای لم تکفرون بآیات الله الدالة على صدق محمد والحال ان الله شهید على اعمالكم ويجازيكم عليها نو آیات الله کې آیات مراد دي چې نبی علیہ السلام صداقت دلالت کوي او والله شهید کی وعید مراد وعید قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن و اے کتاب والو ولی تاسو باندې کول کوي د لارې الله نه باندې کوي هغه څوک ایمان راوړي طلب کوئی تاسو په دې لار کې کوګواله او تاسو ګواهان یې الله غافل دا غي نه تاسو کوي صد معنا کې منع عن سبيل الله من آمن نو سبيل الله کې څه مراد دی وی عن دین حق علم انه سبيل الله سبيل الله کې دین حق مراد دین حق نه چې دا معلوم شوی د یقین سره چې دغه دین حق د الله لار دا اغلار چې الله امر کړي په تک داغي چې هغه اسلام دی ول اسلام دین حق او چې دا سبیل دی اصل شی مستاق سره الاسلام نو دا لار د الله تعالی رسول دین حق اسلام الله تعالی رسول لار د دې سبیل الله دی منع څنګه وا منع داسې وکانو دا منع وضاحت کی وکانو یمنعون من را دخول فی بجهدهم دوی خپل وس مطابق منکو شوبې به وته چولې او محل تبغونها تطلبون لها تبغون معنی تطلب طلب کوي د سبیل لپاره سبیل مؤنث طلب کوي د سبیل لپاره او محل سره على النسب الحال ان دا سه حال کی چې تاسو طلب کوي دا غیر پر کوواله محل نسب ده ان ور حالیت ایوجن معنی اعوجاجا اعوجاج سے مطلب میلن عن القصد والاستقامه اعلان قصد و استقامت یو شی بتغییرکم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دا دین مستقیم دی ایوج بګنیشتا نو تاسو په نبی علیہ السلام صفت کی تورات کی ذکر او په تبدیل کوي نو دی پیغمبر په پیغاماتو د پر دین کی خلق ته کوواله ظاهر وي طلب کوي نو کوواله خلق ته ظاهر وي بتغییرکم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم وجهه نو هداله وانتم شهداء تاسو پوهیږئ گواهی ورکوي د پړه کې چې دا دین حق دی گواهی ورکون کې د سو شهود علیه انها سبیل الله التي دا پیغمبر د دین سبیل الله التي لا يصد عنها الا ضال مضل لدينا منس کې مگر گمراه کون الله بغافل اما تعملون تعملون کې څه کوم عمل مراد دی من الصد عن سبيله تاسو کوم کوي ان الصد عن سبيله دغه مخصوص سره والله بغافل کې وعيد شديد ثم نهى المؤمنين بیا د ورپسې آیت کې الله تعالی منکل مؤمنان د اتباع د دې سوادین نه ان کوونکو نه ان سبیلی څوک چې سوادین ان سبیل الله دا ونه مني او چلول کې را نشي بقوله یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانكم کافرين نو دای ثم نهى المؤمنين سره د مخ کې اثر ارتباط ذکر کوم مناسبت اے مومنانو کو تاسو تاسو کې دو فریق ته کسانو چې کتاب ورکړی شوی دی تاسو واپس کی پس په تاسو پس ایمان سره کافر د دې ورپسې آیت شان ورود ذکر کوي قیل مر شاس بن قیس اليهودي على نفر من الانصار من الاوس والخزرج في مجلس النوم تحدثوا تیر شو شاس ابن قیس یهودی په جماعت انصارو سکسان د اوس قبیله سره خزرج مجلس تای کې اوس خزرج یو بل څه خبرې کولې د محبت او د الفت حال دار چې د دوه قبایل یو بل سخت دشمنان نو فغاده تألفهم تآلف
او تألف دواړه محتمل دي او خفه که دلته غوسه که دلته د دوی دا یو بل سره جوړ محبت امر وکړو د یهودي او نوجوان یهودي ته یذکرهم یوم بعث چې وريات کې دوی ته یوم د بعث شاید چې دوی یو بل ته غوسه شي بعث دا یو ځای و چې نوالته جنگ شو دواړو اوس او خضرج نو دا غي بعث ته جنگ متعلق څه ټکي مکي شعرونه مېرونه ورته یاد کړو خپلو کې ودی راپارول وكان يوما اختتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس دا غالب واقع شو فعل نوجوان دا چلو كان يوما دار دي يوم بعث وضاحت نو هغه چاته چمر کړو يهودي هغه دا کارو تنازع القوم من ذلك نو دا اوس خضر خپل کې ول خطل وقالوا السلام وبلته خپل مرګ ته وسله راوړی بل السلام دا ورسېدا يتروت في مر سرو في من معه من المهاجرين والانصار وقال تظن جاهليه چغر جاهلیت وای تاسو تاسو مسکیم پس تا چې الله تعالی تاسو اکرام کو په اسلام سره اسلام درکو تاسو اکرام شو تاسو کو جوړ لاوس الله بینک خلق پوشو ان نزغه من الشیطان اوس حضرت پوشو بده دا حاضر کسان د دوړو قبیلونه دا شیطان ټونګاوه هم چې په جنگونو خطر سوسلی ورزولې او یو بل سره غاړه غټی شو جوړېدونکي آیات نازل شو کیف تکفرون وکیف تکفرون څرنګه تاسو کفر کوئ او حال دا دی چې تاسو باندې لوستل کېدلی شي چې تاسو یې لوستل کېدلی شي په تاسو آیتونه د الله تاسو کې رسول الله دی او څوک چې مضبوط شي په الله صلی الله پس هدایت وکړي شه دته دله صراط مستقیم ته کیف تکفرون دا استفهام معنا په کیف کې راغلی دی کې استفهام سره پاره استفهام کې مخصوص څه شی دی نو استفهام کې مقصود استفسار نه دی الانکار والتعجیب توبیخ انکار او تعجیب من اين يتطرق اليكم الكفر کم طرف مستبعده خبره کم طرف تاسو ته کفر راځي او حال دار چې ورسته کې دي شي په تاسو باندې اتونه الله وانتم کی واو والحال ان آیات الله وهي القرآن المعجز تتلى عليكم على لسان الرسول غدة طرية ترتازا غدة طرية ترتازا تازه نازلی کی بتاسو ورسته او حال دار چې تاسو رسول الله غدي مطلب وبين اظهركم رسول الله ينبهكم رسول الله تاسو مسکشتا تنبیه تر کوي خی تاسو ته आवाज کوي تاسو ته او لري کوي شوبات تاسو سره دې چې دونه تاسو لري کوي یو پیغمبر ته تاسو شوبات لري کوي تاسو ته आवाज تنبیه در کوي بیا څنګه پر کوم طرف راځي آیات بسم الله لیکي یو توجیدا کوي مې يتمسك بدينه او بكتابه منګولي ولا په الله نه الله په دین یا الله په کتاب تمسك بالله تمسك بالدين یا تمسك بكتاب الله مراد سك بدين الله تمسك بكتاب الله یار دې تمسك دا مطلب دی وحط لهم على الالتجاء الیه ترغیب دې دوی ته تیزول دې دوی په التجا سره الله ته په دفر شرور د کفارو کو سازشونو دی چې منګول اولګول په الله ته متوجه شو ملتجئ شو د کافرانو سازشونو د فقولو لپاره فقد هدي الى صراط مستقيم هدي معنا ارشد صراط مستقيم سره الى دين الحق صراط مستقيم دين حق نو دا اول يعني ما يعتصم بالله يعني ما يتمسك بدينه وبكتابه فقد هدي الى يعني ارشد الى الدين الحق تاغي ول توجيه مطابق يا هديه کی توجيه وکړه او ول کی مرادی التجا فی دفع شرور الكفار نو بیا بدای ما يجعل ربه ملجا ومفزعا عند الشبه ويحفظه عن الشبه هدي الى صراط مستقيم سے مطلب يعني يحفظه عن الشبه الله بالشبهات محفوظ ساتي